ښکاري د شبنم کتره کتره کې راته ښکاري د لاسونو په لکیرو کې د وینم په شلېدلي ګریوانه کې راته ښکاري خدایه ذات دې یوه لویه محمده ښکارې نه خو په هر څه کې راته ښکاري څومره خلک هم چې معزز دي په دنیا کې څومره خلک هم چې معزز دي په دنیا کې ټول را باندې ګران دي خلکه بس له محمده شروع کوم د الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی د ټول نه مخکې خو یو بهترین کلیپینګ وکړئ پی پی آی کیو دپاره زه ورته سلام پیش کوم په دې وطن کې په دې پردیس کې په دې مسافرۍ کې یو داسې ګیدرنګ چې ما خپل ځاني په کلي کې هم داسې ګیدرنګ نه دی لیدلی چې دلته څنګه اخلاص سره محبت سره مینې سره دا مشران خپلو کشرانو ته ویلکم کوي نو زه وایم چې داسې څه وایم چې ښه لکه داسې د دې مثال مونږ ته میلاویږي او الله دې وکړي چې دا تسلسل او دا سلسله دغه شان قایم وي او دا مشران زمونږ ملګرتیا کوي چې انشاءالله یو کشر په حیثیت چې موږ څومره هم کشران یو نو موږ به انشاءالله دې ته دا احساس ورکوو چې د اوسني کل کشران واقعي چې دا ښکاري بله خبره دا کوم چې ارشد ماما چې څنګه ووایي نو یو څو شعرونه به تاسو زه ډالۍ کړم څه ملګرو سره خو زما پېژندګلو لکه مخکې هم ملاقات ورسره شوی دی او څو نوي ملګري دي سهیل بھائی شو کفایت بھائی شو دا ټول ملګري چې کوم دی زما یو نشست مخکې شوی دی او نور ټول ملګري زما دپاره نوي دي خو بهرحال زه یو څو شعره تاسو سره ډالۍ کوم چې دا چې زندګۍ په مخه کړی یم دا چې زندګۍ په مخه کړی یم او یاره بېوسۍ په مخه کړی یم د ژوند په ټولو لارو کې یوازې شم د ژوند فکر کې سلګۍ په مخه کړی یم او زړه مې د فولادو نه هم سختو خو زړه مې د فولادو نه هم سختو خو د خلکو بېرحمۍ په مخه کړی یم او روکې کړم د ملکه یې فنا کړمه روکې کړم د ملکه یې فنا کړمه او ستا د کور بلی په مخه کړی روکې کړم د ملکه یې فنا کړمه ستا د کور بلی په مخه کړی یم او والله که بل وطن کې خوشحالي لرم دا شعر تاسو ټول ته ډېر په مینه باندې والله که بل وطن کې خوشحالي لرم د پلار نیکه پګړی په مخه کړی یم واه 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 ډېر ښه ډېر ارشاد د بل وطن کې خوشحالي لرم د پلار نیکه پګړی په مخه کړی یم او ډېر خلک مې ولیدل فروخه خو د کلي لیونی په مخه کړی واه ډېر